بسم الله الرحمن الرحیم. په تمام شهر رمضان کې بالخصوص پنځ پیریون او ورسره مبارک وابیون دغه تمام مسجدونو کې او په تمام مدارسو کې دوره قرآن و د قرآن مجید ترجمه او تفسیر شروع دی. خو زه دا خبره کول غواړم چې هغو دیوبندیانو علماو نه چې هغوی له الله پاک علم میر کړی دی او بالخصوص په خیبر پښتونخوا جمرود په سور کمر علاقه کې ډیر شی علما موجود دي او ډیر شی مفتیان موجود دي. نو هغه ویل چې کوم د په خپلو جوماتونو کې او په خپلو مدارسو کې دارالعلوم حقانیه سور کمر جمرود قارون خیل کلی او دارالعلوم خیبر سور کمر کاڅ کلی په دغو کې ولې دوره نه کېږي؟ اگر چې په دغو کې هم دوره کېدی دا خو لوی مدرسې دي، دستربندي به کېږي، حافظان به کې فارغېږي، علما دې فارغېږي، حافظ ناظر اخوان دې فارغېږي او بیا قرآن دوره به کې نه کېږي. بله زموږ یو کس وویل چې یاره دوره ډېره ضروري ده. موږ علماو نه هم قرآن مجید ویل شوی دی چې قرآن لوستلی څنګه شي او قرآن ترجمه او تفسیر څنګه. نن سبا هر سړي بس ولله د اردو فتاوا د اردو کتابونه اخیستي او په هغه باندې پوهېږي. په قرآن باندې ډېر کم خلک پوهېږي ځکه چې بیانېږي نه. نو موږ له ټولو علماو ته پکار دي دا ویډیو تاسو ټول هغو کسانو ته چې کوم علما دي علم یې کړی هغوی ته سینډ کړئ. د هغه برای کرم په هر مسجد کې هغه که وړوکی وي او که غټ وي د قرآن ترجمه او تفسیر کړه. دا کتاب الله دی، الله خبرې دي، علم دې کړی دی. چې وتک والا مدرسه کې تېر کړي دي، قال وقال ویلي د رسول الله مبارک حدیث ته ویلي دي، هغه امت ته ورسوه. خل د قرآن نه خبر کې چې قرآن څه وایي، قرآن مجید کې احکامات څه یې، قرآن تفصیل وکړي عوامو ته چې عوام پوه شي. عوام د ګناهونو نه د مشکلاتو نه د دغو خبرو نه به ووځي. اوله ورځ ماته یو کس خبره کوله چې ټوله دنیا د دوه شیانو نه خبره ده، یو د عالم نه چې علما دي دا بس کم کوی خوښه شي هغه کوي، چې کوم یې خوښه نه شي هغه نه کوي. مرمنډو میلا کې چې کوم د مدرسه او په قارون خیلو کې مدرسه او په سور کمر تورخیلو کې مدرسه او په بار چې کوم د غټه مدرسه او د تمام ټولې مدارسو کې بلکې یو کې هم دورې تفسیر او قرآن نه موجود کی. اخر علما کمزوري دي، اخر عوام کمزوري. او که تاسو د عوامو خبره وکړو چې عوام کمزوري او عوام ترجمې ته نه کښېني نو په رمضان المبارک کې د مازدیګر نه د ماښامه پورې تمامه دنیا فارغه وي. ډېر کمتره خلک دي هغه به تجارت کې یا په نورو ګډ شي کوم مصرف وي، نور هر سړی فارغ دی چې په مرکز کې ګنې په جومات کې سره نه کېږي قرآن ترجمې ته. او که یو سړی د صبح د جمعې نه بعد یوه ګنټه تفسیر وکړي یا مازدیګر